Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Heather Tech. نننی لیکچر کې موږ دا پیژنو چې کمپیوټر نیټورکینګ څه ته وایي او د دې ټایپس کم کم یو دي لکه انټروډکشن ټو کمپیوټر نیټورکینګ باندې موږ کوو په نننی لیکچر کې بسم الله الرحمن الرحیم چپټر نمبر 1 موږ سٹارټو چې کمپیوټر نیټورکینګ څه ته وایي نو کمپیوټر نیټورک یا ډیټا نیټورک دې ته بیسیکلی دوه نومونه وایي یو ته کمپیوټر نیټورک وایي یو ته ډیټا نیټورک وایي یو ته موږ نیټورکینګ هم ویلی شو ډیفینیشن راځو کمپیوټر نیټورک یا ډیټا نیټورک چې دی دا زموږ سره یو ټیلی کمیونیکیشن نیټورک دی اوس ټیلی کمیونیکیشن نیټورک څه ته وایي اول به دا وپېژنو چې ټیلی کمیونیکیشن نیټورک څه ته وایي د هغې نه وروسته موږ ډیویژن له راشو Telecommunication, the process of transferring data electronically is called telecommunication. کله چې مونږه transferring of data electronically کوو دې ته مونږه telecommunication وایو لکه فار ایگزامپل ټي وي دی هغه مونږ له انفارمیشن راکوي یا که مونږه تھرو انټرنیټ څه ډیټا ایکسچینج کو یا مونږ کمپیوټر نیټورکینګ والو یا ریډیو والو یا موبایل والو نو په دې کې به خامخا بجلی یوز شوي نو دا چې کله زموږ سره الکترونیکلی یوز کیږي دې ته موږ څه وایو ټیلی کمیونیکیشن نو ټرانسفرینګ اف ډیټا الکترونیکلی از کالډ ټیلی کمیونیکیشن اوس ډیفینیشن راځو چې کمپیوټر نیټورک یا ډیټا نیټورک نیټورکینګ ته دوه نیمز وي بیسیکلی یو ته کمپیوټر نیټورک وایي یو ته ډیټا نیټورک وایي دا یو ټیلی کمیونیکیشن نیټورک دی ټیلی کمیونیکیشن چې په کوم ځای کې هم راځي په دې کې به خامخا الکترونیکلی به دا یوز شوی وایي دیټ الاوز کمپیوټر ټو ایکسچینج ډیټا چې دی دوه کمپیوټر په خپل منځ کې الاو کوي چې هغه څه چل وکړي یا ډیټا ایکسچینج کی اینڈ شیر ریسورسز ود ایچ ادر یا په خپل منځ کې ریسورسز شیر کی اوس دا ریسورسز څه کېدای شي فار ایگزامپل مونږه یو پرنټر ولګو هغې ته 10 کمپیوټر کنیکټ کو یا سکینر والو یا کیمرا والو یا هارډ ډیسک والو یا ډي وي ډي والو نو په دې کې زموږ سره دا یو ریسورسز دي او ډیر شي کمپیوټر د هغې نه کار اخلي دې ته موږ څه وایو ریسورسز وایو نو وایي کمپیوټر نیټورک یا ډیټا نیټورک چې دی وایي دا یو ټیلی کمیونیکیشن نیټورک دی چې دی الاو کوي دوه کمپیوټر یې په خپل منځ کې چې هغو ډیټا څه کي ایکسچینج کی یا ریسورسز شیر کی دې ته موږ څه وایو دې ته موږ نیټورکینګ وایو نیټورکینګ بیسیکلی کله چې دوه کمپیوټر راوځي شي او د دوی په منځ کې ډیټا چې کوم ده دا ایکسچینج شي دې ته موږ نیټورکینګ وایو اوس بیا موږ د هغې نه وروسته ټیلی کمیونیکیشن وایو ټیلی کمیونیکیشن موږ وپېژندو چې کله موږ پروسس د هغه پروسس دی چې په دې کې ډیټا الکترونیکلی د یو کمپیوټر نه بل کمپیوټر ته وړي لکه اگزامپل به دې موږ داسې والو کله چې په واټساپ باندې موږ فایلز شیر کوو نو که فار ایگزامپل هغه ایز ا پک دی یا ډاکومنټ دی نو کله چې موږ هغه شیر کوو نو په هغې کې خامخا هغه به الکترونیکلی که فار ایگزامپل موږ ټي وي ګورو هغه الکترونیکلی دی که موږ انټرنیټ والو دغه شان ټیلی کمیونیکیشن به په نیټورکینګ کې د ټول نه لازمي زموږ سره کوم دی هغه ټیلی کمیونیکیشن دی بیا د نیټورکینګ څلور ټایپس دي یو ته موږ وایو لین لوکل ایریا نیټورک بل ته موږ وایو مین میټروپولیټن ایریا نیټورک او تھرډ ون زموږ سره دی وین وایډ ایریا نیټورک او فورث ون زموږ سره دی فین پرسنل ایریا نیټورک دا به ون بای ون وایو چې لین په کوم ځای کې یوز کیږي د مین څه کار دی د وین څه کار دی وایډ ایریا نیټورک او لاست ون چې کوم دی هغه زموږ سره دی فین د ټول نه اولنی زموږ سره راځي لوکل ایریا نیټورک دا اولنی ټایپ دی د نیټورکینګ وای ا نیټورک ان ا هوم اور سمال آفیس از کالډ لوکل ایریا نیټورک هر هغه نیټورک چې هغه زموږ سره په یو کور کې یا په یو سمال آفیس کې یوز شي دې ته موږ څه وایو دې ته موږ لوکل ایریا نیټورک وایو او د دې میکزیمم لیمټ چې کوم دی هغه به څومره هغه به 210 پی ټي د 210 فوټه پورې به لوکل ایریا نیټورک چې کوم دی هغه کار کوي فار ایگزامپل مونږ یو دوه کمپیوټر چې کوم دی هغه د تار په ذریعه باندې کنیکټ کوو د دوی په منځ کې به 210 سپیډ د دوی په منځ کې به لیمټ ایریا که د دې نه سیوا کېده نو بیا به لوکل ایریا نیټورک کار نه کوي اوس هر هغه نیټورک چې هغه په کور کې یا په یو سمال آفیس کې استعمال شي هغې ته موږ لوکل ایریا نیټورک وایو د لوکل نیټورک اگزامپل یې ورکړي وایي لوکل ایریا نیټورک چې دی د یوز کیږي په نادره آفیس کې زیات تر دی په آفیسز کې یوز کیږي لکه 210 سپیډ که موږ وګورو نو دا یو آفیس کېدی شي یا په یو سکول کې یا په یو کالج کې یا ادر سمال ارګنایزیشن یا نور داسې سمال ارګنایزیشن چې په هغې کمپیوټر یوز کیږي د هغې دپاره موږ څه یوز کوو لوکل ایریا نیټورک یوز کوو بیا سیکنډ زموږ سره راځي میټروپولیټن ایریا نیټورک نو میټروپولیټن ایریا نیټورک دا هغه نیټورک دی چې دی په سټي کې استعمالیږي د دې ټول کار چې کوم دی هغه په
د سیټي په بیس باندې لکه کومه میټروپولیټن ایریا نتورک وګورو د ټول په سیټي کې استعمال شوی لکه اگزامپل د دې مونږ والو سیټي کیبل چې کوم دی د دې نتورک په ثابت سیټي کې خور شوی د زموږ سره کوم نتورک دی هغه زموږ سره میټروپولیټن ایریا نتورک دی بیا تھرډ ون زموږ سره راځي وایډ ایریا نتورک اوس وایډ ایریا نتورک چې کوم دی دې ته مونږ ورلډ ایریا نتورک هم ویلی شو وایډ ایریا نتورک چې دی هغه تھرډ ټایپ دی د نیټورکینګ A network in a country or all world کله چې یو نیټورک په یو ملک کې یا په دنیا کې استعمال شي هغه ته موږ وایډ ایریا نیټورک وایو لکه د وایډ ایریا نیټورک زموږ سره اگزامپل نه انټرنیټ یا موبایل ټیلی کمیونیکیشن موږ اغستی شو چې هغه په صابره دنیا کې یا په یو ملک کې یوز کیږي هغه ته موږ وایو وایډ ایریا نیټورک ټیلی کمیونیکیشن اگزامپل دا دی کله چې موږ موبایل ټیلی کمیونیکیشن کوو نو هغه یا موږ لکه اگزامپل به دې موږ واتس اپ والو واتس اپ چې دی هغه په صابره دنیا کې یوز کیږي د دې کمیونیکیشن یا په صابره دنیا کې کیږي یا په کنټری کې کیږي دې ته موږ وایو وایډ ایریا نیټورک یا اگزامپل کوم انټرنیټ والو انټرنیټ په صابره دنیا کې یوز کیږي دا اگزامپل نه د وایډ ایریا نیټورک بیا فورت ون زموږ سره راځي پرسنل ایریا نیټورک نو پرسنل ایریا نیټورک چې دی دا هغه نیټورکینګ دی چې دی زموږ د پرسنل کمپیوټر په منځ کې کیږي لکه زیاتر که موږ وګورو هر هغه نیټورک چې هغه پرسنل یوز شي لکه موبایل یا چې کله موبایل هاټ سپاټ موږ د خپل لیپټاپ سره کنیکټ کوو یا چې کله موږ پرنټر کنیکټ کوو د موبایل سره دا زموږ سره راځي پرسنل ایریا نیټورک نو دا هغه نیټورک دی چې دی بټوین یور پرسنل کمپیوټر ستاسو د خپل کمپیوټر یا د موبایل یا د پرنټر په منځ کې چې کله یوز کیږي دې ته موږ وایو پرسنل ایریا نیټورک نو دا زموږ سره څلور ټایپس وو د نیټورکینګ یو وایډ ایریا نیټورکینګ یو میټروپولیټن ایریا نیټورک او بل زموږ سره لوکل ایریا نیټورک نو څلور ټایپس تاسو پیژندو چې لوکل ایریا نیټورک چې دی دا به صرف په آفیس کې یا په کور کې استعمالیږي میټروپولیټن ایریا نیټورک چې دی دا به یا په سیټي کې استعمالیږي وایډ ایریا نیټورک چې دی یا به کنټری په بیس یا د ورلډ په بیس استعمالیږي او پرسنل ایریا نیټورک چې دی دا به زموږ سره پرسنلی یوز کیږي په سیکنډ لیکچر کې به ان شاء الله مونږ بیا وایو چې هیستوري اف نیټورکینګ څه ده نیټورکینګ د کوم ځای نه راغلی او د دې هیستوري څه ده مخکې چې کوم فردر کلاسونه دي په هغې کې به مونږ ان شاء الله پریکټیکل کار هم کوو چې مونږ به دوه کمپیوټري څنګه کنیکټ کوو وای فای پاسورډ به څنګه چینج کوو